أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنظرني إلى يوم يبعثون سورة الأعراف 14 نمبر آیت. قال نو شیطان ویل ابلیس ویل انظرني مال مهلت راکا الى يوم يبعثون هغه ورځې پورې چې خلک کې دوباره ژوند کیږي. د دې مطلب دا دی چې د قیامت پورې مال ژوندۍ راکا چې خلک دوباره ژوند کیږي د دوی مشپلې پورې ژوند دی دنیا کې ګرځم نه ګرځم. قال نو الله ورته ویل انك من المنظرين یقینا ته مهلت ورکړی شوی نه یې. قال نو شیطان ویل فبما اغويتني په سبب د هغه چې تاسو ګمراه کړم لاقعدن زبخامه کینم لهم د انسانانو د صراط المستقيم مستبسم لار کې سم لار د مراد د شریعت لار ده. د دې مطلب دا دی چې کله شیطان لعنتی شو او شیطان ته الله تعالی ویل د جنت نه وځه زمکه ته لاړ شه کوز شه نو شیطان مهلت وغوښتو دوباره ژوندون د ورځې پورې د دوی مشپلې پورې مهلت وغوښتو. الله تعالی ورته وویل چې یقینا ته مهلت ورکړی شوی نه یې یعنې دا ته مهلت میلاو شو. دې کې دومره مسله ده د دې واقع ځینې بحث سورة بقره کې تیر شوی دی. کم دقیق چې پاتې لري کم سوالات جوابات چې پاتې لري هغه دلته کې حل کړو. هغه دا دی چې کله شیطان لعنتي شو شیطان د الله تعالی نه سوال وکړو دوی مشپلې پورې د ژوندۍ سوال وکړو. اوس دا خو لعنتي شوی دی کافر د ټولو نه غټ کافر دی نو دا خبره ده چې کافر سوال قبلي کنه قبلي. قرآن کې بل ځای کې الله تعالی وایي چې وما دعاء الکافرین الا فی ضلال د کافرانو دعاګانې خطا دي قبلي نه او دې ځکه کې خو الله تعالی ورته وایي چې ته مهلت میلاو شو. نو مولانا شفاعي تانوی رحمه الله بیان القرآن کې دې جواب دسي کړي چې د کافرانو دعاګانې چې نه قبليږي هغه د قیامت احوال واسطه قیامت کې د کافرانو سوال هم نه قبليږي او د دې څخه د قیامت سره تعلق نشته دی. دا خو دنیا سوال او هغه ویل د قیامت پورې ژوند نه کی دا خو د قیامت سوال نه دی. نو کله چې هغه او د کم ځای کې چې د کافرانو سوال د نه قبلې دوه خبره ده هغه مطلب دا دی چې کله قیامت جوړ شي کافرانو ډېر سوال نه کوي ډېر دعاګانې بغواړي هیڅ خبره به هم قبلېږي نه. دا سوال به دې زمانه ختم شو. دویم سوال دا دی چې شیطان ویل چې الا یوم یبعثون دا هغه ورځې پورې مهلت راکړي چې خلک دوباره ژوند کیږي او دوباره ژوند کیږي نه دوی مشپلې ده اولنې شپلې سره ټول دنیا ختم شي پانا بشي هیڅ څوک به ژوند نه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل من عليها فان د ارسب پناشي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صرف د الله تعالی ذات باقی پاتې فرشتي به هم پاتې شي. نو سوال دا شو چې د اولنې شپلې نه بعد دغه ځکه معلومیږي چې د الله نه بغیر به هیڅ څوک هم ژوند نه او د دې څخه نه معلومیږي دا چې ته مهلت میلاو شو سوال قبول شو نو دا به د اولنۍ شپلې نه بعد به ژوندۍ د دویمې شپلې پورې به ژوندۍ او د آیت نه معلومیږي دا چې څوک هم د اولنۍ شپلې نه بعد به څوک هم ژوندۍ نه د الله تعالی رضا نه بغیر. د دې جواب هم بیان القرآن ذکر کړی دی. هغه دا چې ګوره شیطان چې کوم سوال کړی د څه دپاره یې کړی و چې د دویمې شپلې پورې به ژوندۍ الله تعالی ورته جواب کې دا ونه ویل چې او د دویمې شپلې پورې به ژوندۍ داسې ونه شوه ورته وایي انک من المنظرین یقینا ته مهلت ورکړی شوی دی تا ته مهلت میلاو شو خدای ونه ویل چې د دویمې شپلې پورې به ژوندۍ. اوس دا د مهلت د کوم وخت پورې میلاو دی دې ځای کې هېڅ بحث هم نشته. البته قرآن بل ځای کې فرمایي چې الی وقت معلوم تر یو وخت مقرره پورې یو وخت معلوم پورې هغه الله تعالی ته معلوم دی بل چاته نه دی معلوم. د هغې نه معلومیږي دا چې یو وخت الله تعالی ته معلوم دی هېڅ چاته معلوم نه دی خو دومره معلومیږي دا چې دویمه شپلۍ نه ده یو وخت دی. نو بیا تفسیر ابن جریر کې د دې باره کې د دې قول باره کې تایید معلومیږي او روایت نه تایید معلومیږي. تفسیر ابن جریر وایي چې شیطان دا سوال کړی او چې د دویمې شپلې پورې به ژوندی یم الله تعالی ورته وویل چې الی وقت معلوم ته یو وخت مقرره پورې به ژوندی وي هغه معلوم وخت پورې دویمې پورې به نه وي. نو دغه معلوم وخت چې کوم دی د اولنۍ شپلۍ ده نو اولنۍ شپلۍ چې وولی شي نو ابلیس په دغه ټیم کې مړ به شي ختم به شي او د دویمې شپلې پورې بیا ډېره غټه زمانه ده په دې کې به ډېر واقعات ډېر حالات تېرېږي. د اولنۍ شپلې د دویمې شپلې منځ کې ډېر زیات غټ عمر دی غټه فاصله ده نو په دې کې به شیطان ژوندی نه شیطان به مړي شیطان ژوندی دی ابلیس ژوندی دی غټ عمر لري قیامت پورې به ژوندی. د دې باره کې دا چېرته ناست دی څه کارونه کوي دې باره کې د نبي علیه السلام پیشنګویا نشته.
دا ابلیس چې کوم دی نو د دې غټ مرکز په بحر الکاهل کې دی. بحر الکاهل چې کوم دی نو په وو غټو دریابونو کې یو غټ دریاب دی. مخکینی کتابونو کې لکه تورات، انجیل، زبور کې دته بحر الشیاطین هم وایي، د شیطانانو غټ مرکز. دا ابلیس چې کوم دی دغه کې اوسېږي. دجال چې کوم دی دا هم په بحر الکاهل کې دننه ناست دی. او بیا د دې شیطانانو د ابلیس د دجال سره کلکې رابطې دي، تعلق یې ورسره دی. ځکه د دجال په لاس په شیطان ډېر کارونه هم کوي، سر ته بیا رسوي. د دغه ابلیس په بحر الکاهل کې هفته کې یو بر میټینګ هم کیږي، اجلاس یې کیږي، ټول شیطانان غونډېږي، هلته کې به دې باندې اجلاس هم کیږي. بیا دغه ځګین ته یورپیانو ډېره خواري کړله، د مخکینی کتابونو نه اندازه ولګوله چې شیطانان ناست غټ مرکز دی، او د قرآن او د احادیثو د پیشنګویانو نه اندازه ولګوله. نو بیا هغوی خواري وکړله چې دې ځګین ته ځان ورسوي او د شیطانانو سره نږدې رابطې ونیسي، د غټ ابلیس سره رابطې ونیسي. دغه ته چې کوم دجال ناست دی د هغې سره رابطې ونیسي. په دې باره کې یورپیانو ډېر غټ محنت کړی دی، او د دې لپاره تقریبا 80 غټ جهازونه د پرواز کړی دی، راغلي دي، په دغه ځګین کې غرق شوي دي. هېچا دا راز معلوم کړی نه دی. بیا په دې معنی داسې حالات هم راغلي دي چې بحري بیړۍ روانې شوي دي، یو ځګین ته رسېدلي دي، نو دغه بحري بیړۍ اور محاصره کړي دي او بیرته یې راځغلولي دي. عجوبه واقعیت دې باره کې تېر شوي دي. دې باره کې چې کوم تاریخونه مطالعه کړي نو حیران به ورته پاتې شي. خو لنډه دا ده چې یورپیانو ته ځان ونه رسوه او دا ځګین یې همداسې پاتې دی. نو دا بحر الکاهل کې فلحال ناست دی. ټول دنیا کې چې څومره سازشونه کېږي نو د دې مرکز بحر الکاهل کې دی، د ابلیس په مشارۍ باندې دا کارونه کېږي. نو لنډه دا شوه چې شیطان ژوند چې کوم دی نو دا د اولنۍ شپېلۍ پورې، د دویمې شپېلۍ پورې نه دی. په دې وجه باندې کله چې د بدر جنگ شروع شو او د بدر په ورځ باندې شیطان چې کوم دی ابلیس دا د ریاض د نجد د مشر په شکل کې راغی. ابو جهل د لاس نه نیولی او ورته یې وویل چې ګوره زه د ریاض نه رالمه، چې د ریاض مخکینی نوم نجد و او زه د نجد مشر یم، د هغه ځای والي یم، او غونډ د نجد خلک په ما پسې شاته ولاړ دي. خو دا یاد لره چې د نبي علیه السلام مقابله کې سست نشي، کلکه مقابله وکړه، او زه په خپله زما غونډ خلک تا پسې شاته را روان دي، ستا حمایت به کوي. د یو څو کسان دي، دومره ډېر نه دي، ایسته یې ختم کړه. نو چې ابو جهل د شیطان د ابلیس د لاس ټینګ نیولې په لاس کې چې په دې کې فرشتې راکوزې شوې. شیطان فرشتې پیژندل یو لیدلې، ځکه مخکې اسمانونو کې وخت تېر کړی دی. د ابو جهل نه لاس په زور باندې خلاصول شروع کړو، زور یې شروع کړو. ابو جهل نورم راټینګ کړو، ورته ویل ولې لاس خلاصې؟ نو ده ورته ویل زه هغه څه ینم چې ته یې نه یې. نو هغه ورته ویل ښه ویل میدان جنګ ته دې راوسم، مثلا نخپي وباسې، بس ویل زه د الله نه یریږم او ما پرېږده، زه نور د جنګونو نه یم، ان یخاف الله، د الله نه یریږم. نو شیطان چې دغه ځای کې کوم د الله تعالی د یری بحث کړی دی، هم د دې دا شک و چې کنه کې الله تعالی کوم ټیم زما دپاره مقرر کړلی چې هغه الی وخت معلوم وخت دی، نو کیدای شي همدا د بدر جنګ په دې کې زه مرم. شیطان ته دا علم نشته چې اولنۍ شپېلۍ پورې به زه ژوندی یم. نو دغه د ځان خلاص کړو، وتښتېدو. چې کله وتښتېدو جنګ وشو، ډېر خونریزي وشوه، د کافرانو ډېر تباهي وشوله. وروسته ګیلې له کسان رالو د نجد مشر پسې چې ګور ته راغلې، دومره خلک د راوستو او موږ له ډاډ راکړه چې شاته نه شي، او چې جنګ شروع شو بیا وتښتېدې. نو هغه ورته قسمونه وخوړل زه نه درغلی یم او نه مې ابو جهل لیدلی دی، نه مې مسلمانان لیدلي دي، دا به بل څوک درغلی. چې بیا وروسته قرآن د هغې تایید وکړه چې دا ابلیس شیطان دا د نجد مشر نه و. نو دې ځګن کې د الی یوم یبعثون دوا خو دکړ شیطان کړي وه، الله تعالی ولا نیم سوال قبول کړو، نیم داسې قبول شو چې د اولنۍ شپېلۍ پورې به یې د دویمې پورې بنئ، او د دویمې شپېلۍ یاده کړې ده. قال نو الله ورته ویل انک من المنظرین، یقینا ته مهلت ورکړی شوی نه یې، مهلت به ته میلاویږي، خو هغه وخت نه چې کوم تېغ غواړې، بلکې اولنۍ شپېلۍ. قال نو شیطان وویل فبما اغویتنی، په سبب د هغه چې تا زه ګمراه کړم، بې لارې دې کړم، یعنې د آدم علیه السلام په وجه باندې زه تا خراب کړم. لاقعدن لهم، زه به اوس کښېنم دوی ته، دې آدم علیه السلام اولاد ته به کښېنم. ابلیس ته دا پته وه چې آدم علیه السلام الله تعالی د ځمکې د حاکمیت دپاره پیدا کړی دی چې په ځمکې په سر باندې به شرعي نظام نافظوي، او دا به اولاد بچي لري. نو په دې وجه باندې لهم د جمع لفظ استعمال کړه چې دوی ته به کښېنم، یوازې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام یې ونه ویل چې ته به کښېنم، بلکې په هغې باندې لاس هم نه رسېدو، بلکې د آدم علیه السلام بچي یاد چې دا بچي ورله پرېږدم نه پرې، پلار او مور او پلار مې ورله لاس نه رسي، دا خو به رانه خلاص شي، خو دا بچي ورله یو هم نه پرېږدم. نو که قسم یې وخوړ چې لاقعدن، زه به خامخا کښېنم لهم دوی ته، صراطک المستقیم، ستا په سمه لار کې، سمه لار د شریعت لار ده، نو د شریعت په لار کې به راځم ورته، او دغه ناجایز به ته جایز ښکاره کوم،
او د شریعت کم ضرورت چې دي کم ضروری خبرې دي هغه به عباس او پالتو ښکارا کو په دې طریقه باندې به دا په ګناونو کې اخته کیږي او کم کارونه چې به دا باندې لازمي دي فرض دي هغه به پرې دی هغه نه کوي ثم لآتینهم بیا ورازم دوی ته من بین ایدیهم د مخې طرفنا مخې طرفنا راتګ معنا دا ده چې دوی ته به غټ غټ امیدونه وراچو چې ګوره ته پیسې پیدا کا ته مخکې لاړ شه داسې وکړه پلانې سړی خراب کا ته مخې ته رکاوټ جوړېږي دا ختم کا مخکې لاړ شه داسې لوی لوی امیدونه به ور وړاندې کړي او دنیا مال دولت ډېرې وسوسې به ور وړاندې کړم چې دا ته غټې بنګلې پکار دي او دا ته لوی لوی ځمکې جدادونه پکار دي پیسې پکار دي دا حاصل کړي ته به عزت حاصل کړي نو دا د روانو حالاتو باره کې امیدونه ورچول شو دا من بین ایدیهم شو ومن خلفهم وروسته د وروسته طرف نه به هم راځم د وروسته راتللو مطلب دا دی چې دوی به یو روم د ولګي نه چې ګوره که په الحال دې پیسې پیدا نه کړې د حرام او حلال ته پکې مه ګوره خو شی راجمع کړه که دا پیسې دې پیدا نه کړې کېدای شي که روان وخت ستا بچي د ولګي نه مړه شي کېدای شي که ته انتهایي خراب شي ذلیله شي په روان وختونو کې د روانو حالاتو باره کې یرول دا من خلفهم شو وعن ایمانهم وعن شمائلهم د خی طرف نه او د ګس طرف نه د ټولو حاصل دا دی چې د هر طرف نه برازم د یو طرف نه هم ماف کوم نو هر طرف نه بخواري کوم نو د غوړ د څلور طرفونو جهتونو ذکر کولو معنی دا شو د هر طرف نه برازم نو د دې هغه حدیث سره هم ټکراو را نغی چې نبی عليه السلام فرمایي چې الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم شیطان د انسان په رګونو کې چلیږي نو هلته به دا سوال نه وي چې یاره دا خو مخې طرف ښی طرف شا طرف نه را نغی بلکې بل طرف نه راغلی ځکه موږ وویل څلور اړخونو ذکر کولو معنی دا ده چې د هر طرف نه به راځم یو طرف هم نه پرېږدم ولا تجدو ته بیا نمونې اکثرهم اکثر د انسانانو نه شاکرین شکر گزار ته به اکثري خلک یې نه چې هغه به ظاهري او باطني به د الله تعالی ناشکرۍ د الله تعالی ظاهري شکر ناشکري دا ده چې په دې خوله باندې اظهار وکړي چې یاره زما الله تعالی کم شی راکړی دی نور له ډېر ورکړی دی حالانکې مستحق یې زه ومه پلانکې دونه اخیستل پلانکې دومره ده او زما هغه دومره کمه ده دغه شان ده کې عملي ته ورباندې دا قولي شو عملي ته ورباندې دا خپل شکل خپل اخلاق خپل اعمال له شریعت خلاف استعمالول نو بشریت باندې عمل کول دا عملی شکر دی بشریت باندې عمل نه کول دا عملی ناشکری ده دا شان ده کې پړه کې پټه ګیلې لرل د الله تعالی نه ګیلې لرل چې یاره د الله تعالی تقسیم نعوذ بالله ټیک نه دی مثال به تور باندې پلان کې ډېر مالدار شوی دی خو زمانه څخه سړی نه دی او پلان کې او زه په خپل باندې دومره ورسته شوم حالانکه مال مخکې تل پکارو د ستل پکارو د تقسیم باندې اعتراض کول که تاسو خیال کړئ دا کوم انسانان چې حاسدین دي کې نګر دي نو امام حسن بصری رحمه الله په دې باندې یو مستقل کتاب لیکلی دی او د حسد د کینې 15 قباحتونه ذکر کړي دي 15 قباحتونو کې د ټول نه لوی جرم دا دی چې کوم انسان د چا سره کینه کوي د الله تعالی په تقسیم باندې راضي نه وي ځکه چې د حاسد سوچ دا ده چې د انسان له کوم نعمتونه الله تعالی ورکړي دي چې دا په طریقه باندې ضایع کم خلاص دي کم وزګاری دي کم نو دا ولې د وزګاری د ځکه وزګاری چې په دغه تقسیم راضي نه دی چې الله تعالی ورکړل نه به ورکوي بس زما خواریدار زه به ولې ضایع کوم زه پرې دم نه نو دغه کینه کول دا هم د ناشکرۍ یو کلک علامت الله تعالی وی ولا تجدوا او تب بیانمونی د شیطان واقع ذکر کوي چې شیطان د قسم وخوړو چې انسانان په هیڅ صورت باندې پرېدم نه تب بیانمونی اکثرهم اکثر انسانانو نه شاکرین شکر گزار اکثر به نه ناشکر او ناشکری دا د بشریت باندې عمل نه کوي د الله تعالی په تقسیم باندې برازي نه د الله تعالی نه بګیلیم شکوي لري نو دغه چې کم شی مون د الله تعالی نه شکر لکه الله تعالی د ازمکه غوړول صحت ورکړي دي ارسي پراخه ورکړي دي پنځه وخت منځونه کې دا کس منځ کې حاضر نه دی د الله تعالی نه شکر دغه نعمتونو قائل دی نه دی او د خیال دا چې پنځه منځونه په ما زیات فرض شوي دي او زه د دې مستحق نه یم چې پنځه منځونه مثال په تور باندې وکم یا الله تعالی په دې معنی شرعي شکل چې کوم د نبی عليه السلام اطاعت په ګیره کې اختیارول په ټوپۍ کې اختیارول دا بدل لازمي کړی دي خدا وایي چې نه داسې مخ وخانه په دې ګیره کې زخه نه ښکارم دا خصیص نه دی نو دا عملی ناشکر شو د الله تعالی په احکام او تقسیم باندې راضي نه دی نو دا د ناشکرۍ علامات شو